حلالي أنت لا أخشى عذولا همومك. دویمه شعبه ورپسې و اماتة الاذى عن طریق المسلمین. ما ور سره تقدیر راوست انا تکلیف والا سیز د مسلمانانو د لارې نه لرې کول خبره باندې پوه شوئ که نه دا د ایمان د ټولو نه ادنا شعبه ده. د ټولو نه د ایمان ادنا شعبه د مسلمانانو ته چې کوم شی تکلیف ورکوي هغه لرې کول. اوس تاسو سوچ وکئ چې زمونږ د دې سیز سره نن څه تعلق شته؟ په دې کې دام ده چې غلط ځای کې کار پارکینګ نه دی انا کم ځای چې پارکینګ دی هلته ګاډه ودروه. په غلط ځای کې د ګاډه ودرولو مسلمانانو ته د تکلیف ورکو په حرامو کې مبتلا ذهن ته راله خبره. دغه رنګې ډیران د په لاره کې وغورځولو مسلمانانو ته تکلیف ملاویږي او لاره کې خلاصه کوي چې د جومات خوا د ډیران جوړه کړی دی. په خبره باندې پوه شوئ که نه نو دا د مسلمانانو ته تکلیف ورکړی دی او دا حرامو کې مبتلا. حدیث پاک کې راځي تاسو د صف اول څونه ثواب اورئ که نه چې الله جل جلاله په صف اول باندې خپل رحمتونه هغه نازلوي. صف اول باندې تاسو په جنگ سره صف اول ته وړاندې لاړ شئ. نبی کریم فرمایي که چېرې تاسو د ثواب د صف اول نه هغه خبر شوئ ذهن ته راله. خو یو مسلمان یو ځوان هغه وایي چې یاره که زه د صف اول ته وړاندې کېږم نو د کاکا سره به تکلیف پیښیږي د بل مسلمان ته تکلیف پیښیږي. نبی کریم علیه السلام فرمایي ده ته به د صف اول په دوګنا ثواب میلاویږي. ولې د مسلمان تکلیف نه ځان وساتلو. ایذاء المسلمین حرام. مسلمان ته تکلیف ورکول حرام دی. تا د لا اله الا الله تقاضی نه پیژندلی نو چې د لا اله الا الله آخري تقاضا څه ده. صحیح شو. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کنا چې مسلمان څوک دی چې نور مسلمانان د د لاس او د خپو د تکلیف نه د د جبې د تکلیف نه هغه محفوظ دی. دا مسلمان دی. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان هغه دی چې د گاوند کې د گاونډي د تکالیفونه هغه محفوظ وي. لا الہ الا اللہ پا جب لا الہ الا اللہ خو نہ ہمارا تاول کے ہوئے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا کچھ بھی نہیں. زبان دل کا ترجمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان دل کا ترجمہ نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. زبان دل کا ترجمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. دا جبا دا دی دا غیر فاصلہ بس لوگوں انتدادل ترا کزول دی. چینل کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ بذریعہ نوٹیفیکیشن ہم آپ کو آگاہ کر سکیں. شکریہ.